الذين يستحبون كم خلق چې خوخوي حیات الدنیا ژوند دنیا علی الاخرته په آخرت باندې ويصدون او من کوي عن سبيل الله من کوي خلق د الله د لارې ويبغونها عوجا او لټوي په دې کې غیبونه اولئک هم دا خلق دي فی ضلال مبین او گمراهی کې دي. الله تبارک وتعالى د قران کریم د حقانیت د بیان نو فرمایي چې د نزول قران مقصد څه شي دی چې هغه د خلق د تیارونه رڼا طرف ته وباسل شي د الله جل شانه په حکم باندې او دغه شانتي چې کوم د دې منکرین دي نو دا غوړي لپاره ډېر سخت عذاب دی. قران کریم منکرین څوک دي او دا غوي علامات څه دي. اوس په دې آیت مبارکه کې درې علامات ذکر کړل دي چې دا هغه منکرین د قران دي چې بظاهر باندې دوی هر څومره د اسلام او د ایمان دعوا وکي قدرت د درې صفات چې کوم انسان کې وي نو عملا هغه د قران کریم انکار کوونکي دي. او د دې دریو مثالونو ذکر کولو نه بعد د دریو کسانو صفات بیانولو نه بعد او درې علامات د منکرینو د قران بیانولو نه بعد الله جل شانه بیا د پیغمبرانو د واقعاتو سلسله شروع کړي چې باقي کې سره فهرست د حضرت موسی علیه السلام واقعات ذکر کیږي. نو هغه درې علامات چې کوم د قران کریم نه د انکار سبب جوړ شو د دې کفارو لپاره باقي کې لومبي علامت دا ارشاد فرمایي الذين يستحبون کم خلق چې خوخوي حیات الدنیا ژوند دنیا علی الاخره په آخرت باندې د دنیا ژوند ورکوي د دنیا ژوند خوخوي په مقابله د آخرت. د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق دی چې مؤمن آخرت چې مقدم ساتي او دنیا مؤخر ساتي او کافر دنیا مقدم ساتي او د آخرت په باره کې بے غم او بے پروايي. د مؤمن او د کافر په منځ کې بل فرق دا دی چې مؤمن د دنیا زندگی او د دنیا ضرورت او د دنیا مادي چې کوم سيزونه دي دا به تور ضرورت استعمالي او آخرت د لپاره تیاری به تور مقصد کوي او کافر چې د دنیا زندگی ته مقصد وي او د دنیا زندگی لپاره هر څه چې هغه کوششونه او سعی مهنت هر څه د دنیا لپاره کوي او د مؤمن مقصد آخرت وي او دنیا ضرورت هدا پوری هغه ساتي. او دی وجنا سرور کائنات صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د دنیا د محبت نه د ځان بچ کول ترغیب راکړي او فرمایي چې حب الدنیا رأس كل خطيئه د دنیا محبت د هر ګناه جړه ده بنیاد دی. الدنيا جيفه وطالبها كلاب د دنیا مرداري ده پلیتی ده او د دې طالب د دنیا چې هغه دغه مثال د سپو دی. الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له وله يجمع من لا عقل له. دنیا د هغه چا کور دی چې دغه حقيقي کور نه. د دنیا مال د هغه چا مال دی چې دغه حقيقي مال د آخرت نه. او د دنیا جمع کول کې انسان هغه د چې په عقل نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې لكل امه فتنه وفتنه امتي المال. د هر امت لپاره یو فتنه ده او زما د امت چې کومه فتنه ده مال دی. قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه د یو ډېر لوی مالدار او سرمایدار چې د فرعون یو خصوصي ټیکدار او د هغه وخت یو ماهر د تعمیرات قارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. د موسی علیه السلام د قوم نو بیا بغاوت واتیناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. الله تبارک وتعالى فرمایي دته داسې مال دولت ورکړی شو چې د خزانو کنجیانی با هغه په سورلو باندې ورل کېدي دومره خزانه. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. تو فرمایي چې ته غرور او تکبر مکوا د حد نه زیات خوشالي مکوا ته تفاخر او تکبر مکوا. الله جل شانه داسې خلک نه خوښي. نو د تویل شو چې وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. د الله جل شانه په لار کې د مال خرج کوا د دنیا په محبت کې دومره ګرفتاری کما چې ته خپل حصہ چې کوم څومره استا په دنیا کې هغه واخله نو د الله مال دی د الله په لار کې خرج کوا. واحسن كما احسن الله اليك. خلق سره خبره کوي چې څنګه الله رب العالمین تاسو سره خبره کړي تاسو د مال درکړي د الله امانت دی. ولا تبغي الفساد في الارض. پس مکه باندې فساد مکوا
الله جل شانه فساد فهم كلا خفي قال انما اوتيت عندي على علم عندي د په جواب کې وی چې ما سره چې کوم مال دولت دی دا زما مهنت دی دا زما قرباني ده دا زما مشقت دی ما ځان لګټلې نو الله تبارک وتعالى بیا په د باندې عذاب مسلط کو تفصیلی واقعیا په سورې قصص کې ذکر دی زمکه کې ژوندۍ خخ کړی شو او حدیث پاک کې راځي چې کله دی په موسی علیه السلام باندې تهمت ولګو الله جل شانه حکم فرمایل موسی علیه السلام ته چې زمکه ستا تابع ده چې سوي او تویل غواړي او موسی علیه السلام زمکه ته حکم وکړي چې دا قارون دنه او دی بیا ډېر معافیان یې غوښتلې خو موسی علیه السلام زړه ته داسې درد او داسې دک رسولي په دې تهمت او الزام باندې موسی علیه السلام ته معاف ونکړه او حدیث پاک کې راځي چې دا تر قیامت پورې وخت رواني په دې ځمکه نو حب دنیا او حب مال د وجنه دا قارون الله تبارک وتعالى چې هلاک فرمایي دا شانتي چې څومره مخکینی قومونو کې خلک هلاک کړي شوي دي دغه بنیاد حب دنیا ده دی وجنه الله تبارک وتعالى فرمایي چې د قران کریم کوم خلک چې منکرین شو د دوی د منکر قران جوړېدو د ټول نړومبي سبب الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره دنیا ته په آخرت باندې فوقیت ورکول او د مؤمن شان قران عظیم شان دا بیانې د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق دا بیانې ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق کافر دا وایي چې بس دنیا د ماته ملو شي د آخرت غم نشته څنګه چې نن د بدقسمتۍ نه د مسلمان دا تصور دی چې بس ما سره مال وي دولت وي شهرت وي او زما یو سټیټس برابر وي که حلال وي که حرام وي که جایز وي که ناجایز وي که خپل وي که پردي خو چیزو په معاشره کې یو خو ژوند تیر کما او زما خواهشات چې دا ټول پوره حالانکه دا د کافرانو سوچ د مؤمن سوچ دا وي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار د دنیا مبارکي هم د الله تبارک وتعالى نه د خو سوال کول چې څومره د دنیا سوال کوي دا غي زیات د آخرت طلب کول وقنا عذاب النار د جهنم نه پناه غوښتل د آخرت طلب د مؤمن هغه زیات په نسبت د دنیا ځکه د دنیا محبت دا د قران کریم نه د انکار سبب جوړي موږ تاسو وینو چې د دنیا په محبت کې چې کله د مال محبت په زړونو باندې غالب راشي یو طرف ته معمولی شانتي ګټه د دنیا او بل طرف ته د قران کریم صراحتا اختار حکم وي موږ د قران حکم پریږدو خو د خپل هغه دنیوي مفاد او منفعت هغه نه پریږدو یو طرف ته حکم راشي د قران عظیم شان او بل طرف ته حکم راشي د اغیار او د قانون او د طریقې موږ وی چې موږ خو به د پراپرټي چې کوم رول وي هغه فالو کوو موږ چې کوم د مارکیټ اصول وي هغه فالو کوو د قران کریم احکار حکم موږ نه پاتې شي ولی الته کې یو معمولی شانتي مفاد وي ګټه وي منفعت وي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې منکرین د قران رومبي وجدادت الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره د دنیا ژوند ته فوقیت ورکول اهمیت ورکول په آخرت باندې دا یو د هلاکت ذریعہ ګرځي او دویم ويصدون عن سبيل الله دا الله د لارې نه خلق منی کول د دې هم مختلف صورتونه دي او دریم ويبغونها عوجا کوګوالي لټول پدې کې د الله په دین کې عیوب لټول کمزوریان لټول کوتاهیان لټول څنګه چې موږ تاسو وینو پدې کتنه دور دی د جعلی میډیا دا او دغه شانتي طاغوتی قوتونه هم د میډیا په ذریعہ باندې مهنت کوي او ځانته د اسلام نوم اغشتون کوي او دغه شانتي د اسلام مبلغین ځانته وي او ځانته د اسلامیک سکالر وي تاسو ورنه کیږي چې یو سړی د ختم نبوت منکر دی قادیانی دی مرزایی دی دغه په اړه کې څنګه خو څه خیال دی او چې نه هغه مسلمان دی جاهل ته دومره پته نشته چې د ختم نبوت منکر دغه کافر دی د ټول امت په دی باندې اجماع ده د ټول امت یو سړی د نبی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت منکر وي دا مسلمان چرته کیږي او خلک وایي چې دا خو اسلام سکالر دی جاوید غامدی صاحب دی او فلانکی صاحب دی او ډنګي صاحب دی دا خو بیانات هم اوري او دا استفاده هم کوي او مخکې شیر کوي دا هغه شیطانی قوتونه دي چې په دین اسلام کې ويبغونها عوجا کوګوالي لټي یو سړی ته سوال کوي چې بھائی د قادیانی د ختم نبوت نه منکر دی انکار کوي دا مسلمان دی او دا مسلمان دی ځکه چې موږ کوي روزه او زکات مني قبله مني دا مسلمان دی نو دی جاهل ته دومره پته نشته چې یو سړی د ختم نبوت انکار کول نه بعد مسلمان نشي پاتې ټول پیغمبرانو باندې ایمان وروړل دا ضروری دی صرف په نبوت باندې ایمان وروړل ضروری دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف په نبوت باندې ایمان وروړل ضروری نه دی صرف نبوت باندې ایمان وروړل کافی نه دی بلکې ختم نبوت باندې ایمان وروړل دا ضروری دی وخاتم النبیین په ختم نبوت باندې چې چا ایمان نه هغه هر څومره منځونه کوي هر څومره روزي نیسي هغه هر څومره چې هغه ذکر او اذکار کوي هر څومره زکاتونه ورکوي چې په ختم نبوت دا ایمان نه دا مسلمان نشي کېږي نو لہذا ويبغونها عوجا په دین کې کوګوال لټي په دین کې داسې عیوب لټي چې کمزوریان کوتاهیان لټي دا ټول د منکرینو د قران علامات دي اولئک فی ضلال مبین دغه خلک دي چې گمراهی کې دي الله تبارک وتعالى علامات ذکر کوي موږ تاسو ته د گمراهانو خلکو هغه هر څومره د اسلام او د ایمان دعوه وکړي ځان ته مسلمانان وي خدا صفات او دا علامات چې په هغه کې موجود وي اولئک فی ضلال مبین دا ښکاره گمراهی کې پراته دي